لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټوله نړۍ د کرونا وایرس لخوا اغیزمنه شوې د پاکستان قبایلي سیمې هم اغیزمنې شوې په کورمه ولسوالۍ کې هم یو شمیر کیسونه راغلي دي الخدمت فاونډیشن یوه خیریه مؤسسه ده چې په ټول پاکستان کې د پاکستان خدمت لپاره وقف شوې ده نن په څلورمه ورځ الخدمت فاونډیشن د ورسک په کورمه ولسوالۍ کې رشن وویشل الخدمت فاونډیشن چې مسؤلیت ثبوت وړاندې کوي یوه اصلي قرباني ده الخدمت فاونډیشن هر ډول مشکل حالات مقابله کوي یاد ولرئ چې په تیرو څلورو ورځو کې د کورمې ولسوالۍ اورسک کلي کې ځینې قضیې وې نو ځکه د علاقې خلکو د خواړو د پکولو د دستکشي او مسکونو ته سخته اړتیا وه د الخدمت فاونډیشن هڅه کوي د دې ټولې اړتیاوې پوره کړي د الخدمت فاونډیشن د پرله پسې څلور ورځو لپاره اغیزمنه سیمه کې خواړه چمتو کوي د سیمې خلک د الخدمت فاونډیشن لخوا چمتو شوي خدمت څخه مننه کوي د الخدمت فاونډیشن له ټولو مسلمانو ورونو څخه غوښتنه کوي چې په دې سفر کې له موږ سره مل وي ترڅو خلک د خلکو خدمت ته دوام وکړي